او عمران خان صاحب په خپل هم په یو بیان کې دا خبره کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې څوک میچور سیاستدان دی او زما مشر خوښ دی نو آفتاب احمد خان شیرپاو دی. دا د هغوی د خپلې بیان. نن سبا هغوی په جیل کې دي. آیا دوی سره زیاتیات روان دي که نه؟ چې زمونږ موجوده حکومت دی د دوی نه مطمئن یې؟ علي واده کې باره کې یو څو خبرې دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صادق خان، one of the greatest politicians او زمونږ د علاقې فخر آفتاب احمد خان شیرپاو چې الحمدلله د علي خان واده راغی او موږ ډېر د دوی مشکور یو او الحمدلله دا واحد هغه شخصیت دی او د دې هغه علاقې زموږ د شیرپاو د څونه چاپېرچل دی واحد هغه شخصیت دی چې دوی د 1994 کې دې علاقې لا ګیس ورکړی دی. هغه علاقې شته دی چې نن هم هغه ډېرې مخکې دي خو د ګیس سهولت نشته دی. زموږ دا غریبه علاقه الحمدلله د دوی په وجه باندې زه چې ډېر زیات قدر کوم ډېر عزت کوم زموږ د علاقې د مشر نو زه د دوی ډېر قدر کوم. دا د هغوی اولاد سکندر شیرپاو دی نو زه د دې ټولو ډېر زیات قدر کوم چې دوی د دې علاقې خدمت کړی دی غریبو عوامو. بیا خاص کر په توګه باندې دې علاقې زیات څونه چې نوکر پیشه دي که هغه په اکسایز کې دي، پولیس کې دي، نور ډپارټمنټ کې دي، که هغه په هره محکمه کې وابډه کې دي. مطلب پاکستان کې هره محکمه ده چې په هغې کې به الحمدلله د شیرپاو د علاقې د غریبې طبقې هلکان افسران موجود دي. نو زه وایم چې دا زموږ لپاره فخر دی. علي خان واده راغلی جی چې مطهر شاه لالا چې کوم دی هغوی والد صاحب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې مخکې خو زه دا ټولو د شیرپاو مشرانو کشرانو شکریه ادا کوم چې دا زما له عزت راکړ نن نو استقبال یې وکړو. مطهر شاه زما رور دی او ملګری مې هم دی او ډېر وخت موږ یو ځای تېر کړ او دې واده له خو زه خصوصا راتلم. مونږ خو سبا ورځ وه خو دلته دا سبا د الیکشن هم دی هغه دی نو په دغه وجه ما ورته درخواست وکړو چې د علي خان دا واده چې دی نو مونږ به یو ورځ خیر د مخکې درشو. نو دې زمونږ خبره ومنله او دا هم د دوی لویه خبره ده د دوی مشکور یو چې نن زمونږ استقبال وکړو. الله تعالی دې دا وادم بختور کی او ګوره دا بختور سړی دی مطهر شاه چې نن پیشنګویي دا وه چې سخت باران وی او د ده دپاره ګوره الله تعالی دا پر فضل وکړه چې نوره به راوتو هغه باران هغه دا د قسمت دی. نو خیر کو باران هم وینه بیا به زه ستاسو هم دا مشکور یم چې تاسو زما چې لږ ډېر څه خدمت مې کړې د هغې هم تاسو تعریف وکړو کوو به انشاءالله تعالی دغه کو څه ممبري یا څه وزارتي یعنی زمونږ او ستاسو یو داسې تړون دی چې دا ختمېدی نشي او دا په هر موقع باندې په هر ځای کې چې کوم ځای کې زمونږ لاس رسي انشاءالله تعالی همدغه شانتې به د دې علاقې خدمت کوو. دا نن سبا چې دی نه دا حالات داسې جوړ دي چې په خدمت ته څوک نه ګوري دا هوها چې دا په هغې باندې ووټ هغه کېږي نو څه مونږ په دې هغه دي زه ټیک ده د خلکو چې څه فیصله وه او ووټ یې څنګه ورکړه په هغې باندې مونږ ته هغه نشته. خو بهرحال د کلي خدمت د دې ځای د هر یو شي نن شیرپاو زما په خیال د شیرپاو د خار کې څه فرق نشته دلته ګیس شته هر یو شی شته سهولت شته نو دا هم لویه خبره ده او انشاءالله تعالی زمونږ او د سکندر خان همدغه سلسله همدغه شانتې جاري او چې څه د دې کلي خدمت او د دې کلي چې کوم نوجوانان او کم چې نوکران شوي دي او په ښه ښودو دي د دې باندې مونږ فخر کوو چې اسلام آباد کې د دې ځای څوک لاړ شي یا هر یو پښتون چې لاړ شي او چېرته پولیس والا ودرېږي نو ورته وایي چې زه د شیرپاو یم هغه وایي چې ښه ده ځکه چې
ټول اکثر پکې د دې علاقې خلک دي په نورو په ایکسایز کې دي په نورو محکمو کې دي په هر یو محکمه کې نو دا زموږ لپاره د فخر خبره چې زموږ نوجوانان هلته هر ځای کې نوکری کوي او زه بیا اخر کې د موتر شاه خاص کارو شکریا ادا کوم نن دا دې پکې کبان هم راغله زما بل دوست هغه داسې هغه مالا مخکې مو ته ویلي بچی لکه زه درته نو کبان به نو نن داسې ښکلې ورځ ده او بس دا راته وایي چې شیرپا خلک زیات تر میان نیسي د دې څه راز دی شاته دا وخت هغه نه به تاسو کو هغه به تاسو کو دا خو مخکې خو به ټپخې نیولې اوس هغه د کندې ته بچ زرا لم اکثر په پکې کبان مونږ خوړل جی جی او دم د خراجب شارټ حالته مو دي دا زموږ لپاره لویه خبره ده او ان شاء الله تعالی تاسو خوشحالي او خادي چی نو ان شاء الله موږ هم دا شانتي یو بل سره په خوشاله کې یو کیږو زما یو د سوال او د سوال جی یو سوال دا دی چې کله ما هم تاسو زمې لو شمه یو بدا کوم چې زمونږ موجوده حکومت ته د دې نه مطمئن یې ګوره اوس موږ په دې وخت کې زما مطمئن کېدل یا نه چې عوامو ته سہولت ورسي او عوام مطمئن نه مونږ وایي چې را دا حکومت خده او چې دا عوام خدمتونه کې کوم مرکزی حکومت ته او صوبې حکومت ته چې دا عوام خدمتونه کې اوس ګوره غنم د فصل تیار دی زمیدار وایي چې را د دمره نرخ ملوشي یا خرچه برابر شي الته دوی د بار نه غنم راغوستي دي د یو عرب ډالرو غنم راغوستي په داسې وخت کې چې دلته فصل تیار دی نو لازمی خبره چې دلته د غنمو ریټ کمی نو خلکو ته زمیدارو ته نقصانی دغه څه کو د روټه قیمت 15 روپے کا نو عدالتونو په کې هغه ورکا سټي ورکا نو خو بهرحال صرف په هوه ماده نه کیږي جی جی یا په دې مان چې زبداو کوم اصلي خبره ده چې داغه फायदा عوامو ته ورسي چې عوام لک سکون سر لګ وخت کې کو دا ګرانی دغه شي او د پېټرول او د بجلی او د ګیس د قیمتونو دغه شي نو خلکو ته سہولت نه ملاويږي خبره نه پکار عمل کول پکار نو په دا باندې دا پته ولګي چې عوام خوشاله بس مونږ خوشاله بالکل اخیری سوال نوجوانان طبقه زیات تر رقم زمنګ په چاپیر چل او په خیبر پختونخوا کې آل ور زیات تر عمران خان سپورټ کوي او عمران خان صاحب په خپل هم په یو بیان کې دا خبره کړې و چې په خیبر پختونخوا کې څوک میچور سیاستدان دي او زمام مشرف وخت نو ابتاب احمد خان شیرپاو دي دا د هغوی د خپل بیان نن سبا هغوی په جیل کې دي آیا دوی سره زیاتیات روان دي کنه ګوره مونږ سیاست خو به یو بل زما به نظریه یوې د بل پارټي به بل نظریه هغه شانته به په اسمبلی کې بدنه مخالفت کو د یو بل خپل نظریه د عوامو چې څه تکلیفات یا هغه باندې خبره کو او مونږ نه غواړو چې چا سره چاته شي او په داسې دی وخت کې هو دا مونږ ته چې کوم د دې هغه اثرات په دې لحاظ راغله چې په یو هفته کې درې ځله هغه ته سزا ورکړه دا غي سره خلکو کې همدردی پیدا شو او تیشم پیدا شو دا غي نتیجه په هغه کې وروته نو موږ چې کوم پورې دا هغه دی د ملک اصل حکمرانان دي اصل خبره بالکل هغه حکمرانان پکارداري چې لګ دا سیاستدانان هغه ته سکار ته پریدي صحیح او سیاستدانان له دا پکار دي چې را خپل خپل باندې ولګي دا نور په اسره باندې حکومت کول څه فائدہ نه رسي او بلکې الټا
د عوامو تکلیفات پاره کې نه لري کیږي دا چې څوک اصل حکمرانان دي هغه خو دا ټول دمر مودا غو کو سیته جوړ کړل ایسه ته جوړ کړل نو په دې لحاظ سره موږ غواړو چې انصاف دې هر چا سره انصاف وشي دا زړې خبر نه کوي چې فلاني سره دا شي فلاني سره دا شي او چې کوم صورتحال دی کې سونو کو عدالت کې دی کو هغه کې سني بالکل کوغه ته ضمانت ملاوي کې مونږ وایو چې بالکل دا صحیح خبره ده همدغه شي هر یو سیاستدان ته موقع ملاوي دل پکار دی چې هغه خپل هغه کې زما په خیال عمران خان چې روز نو دا ملک پس پدې سره ساغه نشي تباہ بنشي او هر څه چې دی بس انصاف پکار دی او چې انصاف ملک انصافي نو دا ملک په مخ کې زی دا د لپاره کوشش کول پکار ډېر زیاته مننه ملګرو آفتاب احمد خان شیرپا علي د علي خان د واده کې موجود دی او دا د والد د محترم دی د علي خان مطهر شاه لالا چې د دې علاقې د علي شاه قلا چې کوم علي شاه دی دا د هغوی زوی دی او هغه د هغوی نیکه دی ان ملګرو دا ټول چې کوم سون ملته دا ولال دي دا د علي شاه قلا علاقې خلک دي او الحمدلله موږ په دغه باندې فخر کوو چې زمونږ علاقه کې یو داسې مشر زمونږ موجوده شته د دې قدر پکار دی زه وایم چې زمونږ د ټول نه قدرمن په موجوده ټایم کې په پالیټکس کې دی نو هغه زمونږ آفتاب احمد خان شیرپا او بیا د هغوی بچنګي سکندر خان نو ملګرو خوشاله اوسئ ابار اوسئ دا کومه خبره چې زمونږ مشر وکړي ان شاء الله موږ هم سپورټ کوو او تاسو به هم سپورټ کوئ نو موږ لږه یاد راکړئ الله تعالی علي خان نیکه علي شاه خان الله تعالی دو بخي زما اغم لیدلې دا وخت هم لیدلې او د دې علاقې یو داسې نامور مشرو چې ډېر کم داسې مشران په دې علاقې کې چې کم علي شاه خان دا کم هغه خپل وخت تیر کړی اما ته یاد دی بالکل ډېر مننه خوشاله اوسئ جاره ثانک یو